پښتنو ورونو یار خدای او دې جولۍ ته وګورئ والله لږ شانتې د یو څیز د یو خبر تصدیق کوئ بیا پې عمل کوئ والله د پښتنو ورونو را سره داسې عمل کړی دی که نه دا یو څو ورځې چې څه درته ووایم د څه د ویلو یم نه ځکه چې تر اوسه پورې لګیا یم چاته واټساپ کې ریپلی ورکوه چاته چې کومه د ایمیل کې ریپلی ورکوه هغه واټساپ داسې دی چې بالکل هینګ شو د دې ملګرو د لاسه دومره بار بار دومره میسجونه کوي دا بله ورځ ما یو پوسټ ورکړی و که نه د هغه په باره کې پوسټ مې دا ورکړی و پوسټ کې لیکلي یو جینۍ چې کومه ده هغې خبر ورکړی و چې ما ته د یو مزدور ضرورت دی په اسلام آباد کې زما یو بنګله ده او زما سره دغه شانتې 35,000 روپۍ به ورکوم زما خپله بنګله او خپل ځای دی او خپل رهایش هم ورکوم ما ته د یو نوکر ضرورت دی پرسنل نوکر کور دپاره هغه پوسټ باندې ما چې کومه ده ریاکشن ورکو هغه پوسټ چې کومه دی ما وویلو پوسټ مې پوره ریډ کو ټولو پښتنو سره مې پوره ډیټیل شریک کو بیا مې ورته دا وویل چې برای کرم دا پوسټونه چې کومه دی دا فیک وي په دې باندې تاسو عمل مه کوئ مهرباني وکئ تاسو چې کوم دی دغه شانتې کسانو خبره اګنور کوئ ځکه معاشره کې ډېر داسې خلک شته دی چې تاسو سره مختلف قسم باندې فراډ کولی شي ستاسو نه پیسې وهي په دې طریقو باندې اول به درته ووایي چې پیسې راولېږه بیا به وایي چې راشه الله به درته ځای وښیي چې ورشئ نو هلته به نه موبایل والي دغه قسم مختلف قسم باندې فراډ چې کومه دی شروع دی په دغه نومونو باندې د نوکرۍ په نومونو باندې لکه د رشتو پوسټونه چا ورکړي وي په هغه کې مختلف قسم فراډونه وي خلکو هلکان وي ځان په خپل آی ډي باندې د جینۍ تصویر لګولی بیا یې دغه شانتې پوسټ ورکړی فیسبوک کې لا انسټا کې دغه شانتې مختلف قسم پوسټونه موږ ته مخې ته راځي بیا پې زموږ دا پښتانه چې کومه دی عمل کوي سترګې پې پټې وي چونکې تصدیق نه کوي نو دی ته ما دغه شانتې پوره ډیټیل ویلی چې دا خبر چې دی دا فیک دی په دې باندې مه دوکه کېږئ پوره ډیټیل مې ورکړی و خو چونکې سر کې مې اوله کې ورکړي چې د جینۍ ته د نوکر ضرورت دی او دا دغه شانتې 35,000 روپۍ تنخواه ورکوي دې نه علاوه رهایش ځای ورکوي نو بلها هغه پښتنو ورونو چې کومه دی بس زه بیا پرېښی نه یم ما ته بس واټساپ کوه ما ته چې کوم دی ایمیل کوه او خپل نمبر راستوه څوک وایي ما ته ضرورت دی څوک وایي زه ډېر مستحق یم غریب یم دعا به درته کوم څوک وایي 2,000 روپۍ به درکړم مهرباني وکړه او زما خبره ورسره وکړه والله د 2 سپېږمو له د خلکو راوستم په دې باندې خو تاسو اول مهرباني کوئ یو خبر پوره ګورئ خبر چې پوره معلومات وکئ نو بیا هغې نه بعد په هغه باندې عمل کوئ نو زمونږ د پښتانه وروڼه چې کوم دي الله دې ورته اجر ورکړي الله دې ښه ساتي الله دې زندګي ورکړي او الله دې حیا او پردې وساتي دی چې کومه دی زیاتره ملګري پکې داسې دي چې هغوی د یو خبر تصدیق نه کوي بس ډایرکټ په ډایرکټ بس یې غرب جوړ وي ډایرکټ بس د خبر سر ټکی وګوره اولنی ټکی چا خو پکې تمنیل کتلی دی ډایرکټ یا ویډیو کول او کړی هم نه ده چې دې کې څه ویلی شوي دي او څه خبر دی او بیا ډایرکټ چې کومه دی زما ایمیل ته بس ایمیل کوه او څوک ما ته واټساپ باندې میسج کوه والله دومره تنګ کړمه که نه چې پښتانه وروڼه دي تنګېږو به د دی په خبرو باندې نه خو چونکې یو انسان وي تا ته چې 2,000 ایمیل 10,000 ایمیل او 10,000 واټساپ کې میسجونه 100,000 راشي ته به د کم ریپلی ورکړې نو ما وویل راشه په دې باندې یو ویډیو جوړه کړه چې د پښتنو وروڼو ته پکې یو پیغام ورکړه او زمونږ چې اکثر داسې خبر وي الله دې موږ ته دا توفیق نه راکوي الله دې موږ چې کومه دی د دې قابل کوي نه چې موږ تاسو سره یو غلط خبر شیر کړو خو چونکې چا چې کوم خبر شیر کړی وي هغه اول در سره هغه خبر شریکو چې داسې خبر دی داسې خبر دی بیا در سره پوره ډیټیل پوره معلومات د هغې شریکو چې آیا دا خبر فیک دی صحیح دی غلط دی که نه نو وروڼو نه دا درخواست دی چې مهرباني کوئ خبر چې کومه دی پوره ګورئ د یو خبر پوره معلومات کوئ یو کس ته وایي چا وایي چې سپي درنه غوږ یوړو هغه غوږ ته نه کتل او ډایرکټ یې سپي پسې منډه وهله نو زموږ د وروڼو کې هم داسې کسان شته دی چې هغوی خبر نه ګوري تصدیق نه کوي معلومات نه کوي خو بس ډایرکټ کانټیکټ کوي په خدای یقین وکړه چې شمارلې مې نه دي خو دومره نمبر چې داسې ګنټه 45 منټ یو ګنټه خو زه داسې روان وم مکمل هغه واټساپ کې چې هغه نمبر یو ما کتو نو هغه نمبر یې نه ختمېدی هغه ایمیل کې نمبر یې نه ختمېدی کمنټس چې کومه دي کمنټس کې نمبر یې نه ختمېدی هر یو وایي چې ماله ورسره خبره وکړه هر یو وایي چې زه مستحق یم هر یو وایي چې زه غریب یم او زه نوکري کوم نو تاسو برای کرم یو خبر چې کله ګورئ یو څیز تاسو ته ضرورت وي د هغه په باره کې پوره ریسرچ کوئ پوره معلومات کوئ دا نه چې بس وردانګه پې
اورې دې کې بیا زموږ د پښتانه چې کومه دی دې سره مختلف قسم دوکې کېږي، مختلف قسم فراډز کېږي، داسې سکیمز ورسره کېږي چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. نو معاشره ده خلک چې کومه دی ګرانۍ ځپلي دي، بیا پکې بعضې فراډیان وي هغوی ډېر ګرانۍ وځپل، هغوی په شارټکټ باندې ځان مالداره کول غواړي، ځان ښه کول غواړي، دغه قسم طریقې دغه قسم جالونه یې خواره کړي دي. نو مهرباني کوئ د یو خبر تصدیق کوئ، معلومات کوئ، بیا هغې نه پس ته چې کومه دی کانټیکټ کولو کوشش کوئ. نو مهرباني وکئ داسې هرګز آینده مه کوئ. دا ویډیو مخکې شیر کړئ لازم.